औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाहा व ला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाहा कान अलीमन हकीमा। द सूरत नुम सूरतुल अहज़ाब दे द मदनी सूरतुन सरे ताल्लुक दे द नाज़िले दो पे एतबार सर द सूरत नंबर 90 दे चिमंग पुख्तो की वर्ता 90 वेव और नाजिल शवे दे पस द सूरत आल इमरान और द तरतीब पे एतबार सर द सूरत नंबर 33 ते चिमंग वर्ता पुख्तो की द्रे देश वेव पस द सूरत अस्सिजदन वजह तस्मिया आयात नंबर 20 की मौजूद दागे प मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा सूरतुल अहज़ाब द माक़बल सूरत सरा पगणों तरीकों बांधे रब्तुन दी प आगा रब्तुन के यौ रबत दादे माक़बल सूरत की रद्द शिरकियात होशो नवस पदी सूरत अहज़ाब के रद द बिदआत और द रसूमात जाहिलिया कई नो ददीद वजना द सूरत अस्सिजदन पस सूरत अहज़ाब रावण द्वेम वजह दादा मक्की सूरत अस्सिजदा की बयान द ला इलाहा इल्लल्लाह और उस पदी सूरत की बयान द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कई नो ददीद वजना द सूरत अस्सिजदा न पस सूरत अहज़ाब रावण द्रेम वजह दादा मक्की सूरत पाखिर किताबेलियो फ़आरिद अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून इंतज़ार कवा दुम इंतज़ार का उनकी दी नो पदी सूरत की अगर नमूना द दुई खई ची पसन औरक अल्लाह दुई जलीला वापस करियो ची दा टोल राटोल शोल प मदीना बांधे दा हमले पनिया था नो अल्लाह पसन औरक वापस करा नो ददीद वजना द सूरत अस्सिजदा न पस सूरत अहज़ाब रावण सलोरम वजह दादा सूरत अस्सिजदा दावा सवा ए नफी द शफात कहरी चिपा अल्लाह बांधे सो शफी गालिब निश्त दे नो उस दा सूरत अहज़ाब दागे लपारा तनवीर दे तनवीर वही रणा था यानी पागे बांधी मजीद रणा अच्छे नो ददीद वजना द सूरत अस्सिजदा न पस सूरत अहज़ाब रावण नूर हम बला शेर रब्तु नदी खुदायोसो में बयान कर दावद सूरत या साता दावद सूरत यवा नदा द्वदी और सोक द्रियुम कई यौ ए रद द रसूमात बातिलो और द्वेम ए मसला द तौहीद रद द रसूमात बातिला और मसला द तौहीद खुलासा द सूरत सदा पदी सूरत की 24 खिताबात थी 12 खिताबात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और 12 खिताबात उम्मत था ब्या पदी 12 खिताबातों की चिकम उम्मत तदी बाजी अजवाज द मोहम्मद मुस्तफ़ा तपक्युम दी
چې کم زما ستا میندې دي روحاني میندې د دې دواړو خطاباتو خلاصه څه ده نچوړ څه دی زمونږ اساتذو به وی اے مسلمانانو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسومات باطلا آغا رسمنا چکم د جاہلیتو اغی مات کرا نو راشئی د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرستا اوکائی رسومات مات کرا وز بخلق بد ہوئی سوک بسوئی راشی تاسو پا ناموز دا اے پیغمبر باندے ننگو کئے ادرے گئے او دغه شانتی ازواج د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توئی اے پیغمبر یو رسم باطل مات کو دا سینا چی تاسو ویرہ سویلے نشوا دا چل یا فلان کے خبردار دا سی خبرو نہ کئے چی منافقینو تا موقع ملاوشی چی رز خودے کی پکور کے اختلاف دے دا سی خبرو نہ کئے دا مختصر خلاصہ دا امتیازات دا صورت نو دا صورت ممتاز دے پا دولس خطاباتو نبی علیہ السلام تا دا صورت ممتاز دے پا دولس خطاباتو امت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صورت ممتاز دے پا غزوہ احزاب سارا دا صورت ممتاز دے پا واقعہ دا بنو قریظہ سارا دا صورت ممتاز دے پا نم اغسطو اے دا یو صحابی چی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او دا صورت ممتاز دے پدی خبر باندے چی پدی کی اللہ امر کرے دے اے پا درود ویلو دا پیغمبر باندے پا درود ویلو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے نور ہم بلا شے امتیازات دی خو بس یو سو میں ذکر کرا اس اولنی آیتنا اے پدی کی دری اوامر ذکر کئی خدا غین مخ کی مختصر غندی پس منظر یا شانی نزول واورا چی آیتون دی سمجھ کی راش دا غزوہ احد نا پس مشرکینو جرگاو کرا دا وفد پا صورت کی دا پیغمبر خوال رالا وی گورا دیر اوشوا خوص راجع اتفاق کو روغا کو وی جی سنگا وی منگتا تا تبلیغ نا منے کو کوا چی تس تبلیغ کئے خو خالی دم رو ویا چی زمانگ دا معبودان چی دی دا وما سخلاصول کئی شفی دی سخلاصول کی خالی دم رو کئی نور بیا چی سوائی ویا اللہ کریم آیتون راو لے گل زمان محبوب چھر دا سونکی چھر دا سونکی نو زکائی زے ہوئی یا ایوہ النبیو اے نبی محترم دا معنی خیستہ دا یا ایوہ النبی اے نبی محترم اتق اللہ سمانا بکو چیو یاری گا دا اللہ نا نو دینا خوبی ادا ثابت جو چی پیغمبر نہیں یاری دو اس ورطو اتق اللہ یا ساتا تفسیر ابن کثیر خبر کئی وی اتق اللہ چووی دیکھی تنبی ورکولی آلا سرا ادناتا تنبی ورکولی آلا سرا ادنا تا پیغمبر آلا دے امت دا غنا ادنا دے نو دا پیغمبر آلا سرا امت لتنبی ورکی او دویم تفسیری مدارک مانا کئی اگر اتق اللہ مراد تین اکلکوالے دے نو مانو کا یا ایوہ النبیو اے نبی محترم اتق اللہ ثابت پات ایشا پا تقوی باندے ثابت اسا ثابت پات ایشا پا تقوی باندے تفسیر روح المانی ہوئی آئیز اتق اللہ نا مراد دوام دے ہمیشوالے دے نو مانا با پختو کی وسنگا کئی دا دوام یا ایوہ النبیو اے نبی محترم اتق اللہ یرعساتا دا اللہ نا دا مانا بکائی اتق اللہ یرعساتا دا اللہ نا سیدہ جی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ او ممنع دا کافرانو پا شرک پا معاملان کے والمنافقین او دا منافقانو پا مداہنت او پری خودو دا بیان دا حق پا معاملان کی
تا ته به کافر وایي چې یاره داسې نه داسې نه داسې منافق به راشي چې جي لږ ونې څه لچک مظاهره پکار ده لږ ونې څه دغه پکار دی دا مه منه ولا تطع الکافرین د کافر به نه منې د شرک په معامله کې والمنافقین د منافقینو به هم نه منې د مداهنت په معامله کې د حق بیان د پرېښودو په معامله کې د چا به هم نه منې خلق به لګیایي وایي دي ان الله یقینا الله کان دی علیما پوها حکیما او حکمتونو بادشاہ د حکمتونو بادشاہ دی د حکمتونو بادشاہ دی نو ځکه یې زه وویل ان الله یقینا الله کریم کان دی علیما پوها په هر څه باندې حکیما د حکمتونو بادشاہ دی او دویم امر وتبع تابع شه ما د هغه قرآن او د سنت یوها الیکا چې وحی کیږي تا ته من ربک د طرف د رب استانا مانا مراد قرآن و سنت تی از ابن کثیر صحیح ده جی واتبع تابع شه ما د هغه قرآن یوها چې وحی کیږي الیک تا ته من ربک د طرفه د ربستانه ان الله یقینا الله کریم کان دی بما په هغه اعمالو تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار الله خبردار دی دریم امر وتوکل علی الله ځان اسپاره په الله باندې ځان اسپاره په الله باندې او یاد ساته چا چې په الله ځان پارلی دی الله چرته مخلوق ته نه دی حواله کړی او چا چې ځان مخلوق ته حواله کړی دی مخلوق کمزوری دی هغه یې ټینګ کړی نه دی هغه یې ټینګ کړی نه دی یاد ساته نو همیشه چې ځان سپاري نو په الله باندې ځان وسپاره الله زړور ذات دی او طاقتور ذات دی الله به دې چرته مخلوق ته نه حواله کوي او که ځان دې مخلوق ته وسپاره نو مخلوق کمزوری دی د ټینګولو نه دی چې تا ټینګ کي نو دې د وجې نه الله خپل پیغمبر ته امر کوي وتوکل علی الله ځان وسپاره په الله باندې ځان وسپاره نو ځکه یې وایي وتوکل علی الله او ځان وسپاره په الله باندې وکفا بالله او کافی دی الله وکیلا کارساز وکیلا کارساز اوس د کارساز پښتو کې څه معنی ده دا معنی زده کا وکفا بالله کافی دی الله وکیلا کار جوړونکې کار جوړونکې څوک دی الله دی مخلوق نشي کېدی که ته ورته وایې نو دا ستا د خولې وینا ده کارساز بابا پلان کې بابا کارساز زما الله دی الله دی کارساز څه معنی کار جوړونکې او کار څوک جوړي زما الله جوړي نو ځکه یې وایي وکفا بالله کافی دی الله وکیلا کارساز کار جوړونکې ما جعل الله نظیر توز ګوره نظیر مثال دا نه چې ته بې نظیره را یاده کړې نظیر مې درته ووایي څنګه چې دوی ستا خواله راله اتا ته وایي جي خالي دومره قدر ووایه که نه چې دا هم بیا ستا خپله خوښه ده نو دا دوه متضاد عقیدې شوې یو عقیده د توحید شوه بله د شرک شوه او په آن واحد کې په یو سینه کې دننه دوه عقیدې نشي جمع کېدی په آن واحد کې چې سړی مشرک هم دی موحد هم دی دا نشي کېدی دا یاد ساته لکه څنګه چې د یو انسان په سینه کې دوه زړونه محال دي نو دغه شانتي په یو زړه کې دوه متضاد عقیدې دا محال دي او یاد ساته څنګه چې په یو سینه کې دوه زړونه نشي راتلی او په یو زړه کې دوه عقیدې نشي جمع کېدی داسې په عالم واحد کې دوه الہ نشي کېدی په عالم واحد کې دوه الہ نشي کېدی چې الله ومئ او بل ومئ دا نشي کېدی نو ځکه یې وایي ما جعل الله نه دی ګرځول الله
لرجل د پارا د یو سړي من قلبین دوا زړونه فی جوفی پسینا ددا کی پګیډه ددا کی څنګه چې د یو کس پسینه کې دوا زړونه نشي کېدی نو دکا شانتا په یو سینه کې دوا عقیدې نشي جمع کېدی او دکا شانتا په یو عالم کې دوا الہان نشي کېدی. پوه شوئ صاحب نظیر باندې پوه شوئ څنګه چې په یو سینه کې دوه زړونه نشته او په یو زړه کې دوه عقیدې نشي جمع کېدی نو دکه شانتي په عالم واحد کې دوه الہان نشي جمع کېدی دا نشي کېدی اے ورپسې وي وما جعل ازواجکم او ندی ګرځول بیبیانې ستاسو هغه تظاهرون چې تاسو زهار کوئ منهن د هغوی سره امهاتکم حقیقي میندې ستاسو څنګه چې یو زنانه د یو کس خزاوي او بیا د دکا کس مور وي داسې کېدی شي یو زنانه ده د یو کس ښځه ده او بیا د دکا کس مور جوړېدی شي داسې ونه وایي چېرې یو زنانه د یو کس مور ده دا خو کېدی شي د چا موري د چا ښځه د چا لوري د چا خوري دا خو دکا کس پکې به یادی ښه دکا کس څنګه چې یو زنانه د یو کس ښځه او مور نشي کېدی داسې یاد ساته دوه تضاد عقیدې په یو سینه کې نشي جمع کېدی او څنګه چې یوه زنانه د یو کس مور او ښځه نشي جوړېدی دغه شانتې په دې عالم واحد کې دوه خدایان نشي کېدی نشي کېدی دوه نو ځکه یې وایي وما جعل او ندی ګرځول بیبیان استاسو آغا تظاهرون چې تاسو زهار کوئ منهن د هغوی سره امهاتکم حقیقي میندې ستاسو هغه نشي جوړېدی او د زهار مسله مخې ته روانه ده خپل کور والو له تشبیه ورکول د محرماتو سره یا داسې اندام سره نو لازمي خبره ده دې ته زهار وي او د زهار حکم مخې ته قسم یا الله هغې کې راخلاص صحیح ده جي په هغې کې راخلاص زمانه جاهلیت کې به داسې ښځه همیشه له حرام وه همیشه لپاره نو ځکه یې وي ګوره څنګه چې دا ښځه ستاسو په دې وینا باندې مور نشي جوړېدی نو دغه شانتې ستاسو په دې وینا باندې تاسو چې چاته وایئ دا حاجت روا دی دا مشکل کشا دی دا کارساز دی دا پلانکی دی دا نشي جوړېدی دا نشي جوړېدی ورپسې وي وما جعل او ندی ګرځول ادعیاءکم بللی شوي ستاسو په خلعو باندې ابناءکم زامن حقیقي ستاسو عربی کې ورته متبنا وي په اردو کې ورته مو بولا بیٹا وي په پښتو کې ورته څه وي ګل بھائی عربی کې ورته متبنا وي اردو کې ورته مو بولا بیٹا وي پښتو کې په زوی نیولې نه هغه نه دی جدا خبره نو ځکه یې وما جعل او ندی ګرځول بللی شوي ستاسو ابناءکم حقیقي زامن ستاسو حقیقي زامن ستاسو صحیح ده جی زمانه جاهلیت کې بچې چاته بچې ووي که نه چې دا زما زوی دی نو بیا به د هغه سره حقیقي زوی معامله کېده په میراث کې به علوم حصه ورکوله د هغه چې کومه ښځه به هغه به چېرته طلاقه کړه یا به کونډه شوه نو هغه به یې په نکاح نه اخسته وي دا زما انګور ده صحیح ده چې د انګور سره نکاح حرام دی خو چې د هغه ستا خپل د زوی ښځی خپل د زوی ښځی ته چې چاته وایي دا زما پردي غوزان نه په بډه کېږي مړه خدای ته وګوره پښتانه متل کې د اوښانو غلا په دغه باندې نه کېږي خدای ته وګوره دا خو خلکو ټوکه جوړه کړله یقینا دا آیات علماء د حضرت زید سے په باره کې نازل شوی دی د مور نه بېدرکه شوی وه بیا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنه خوری و هغه واغسه
او بیا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ورکو او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ولګیدا نبی علیہ السلام له ورکو نبی علیہ السلام ولګید آزاد ک او په زوی باندې ونیو چې دا زما زوی دی نو بیا به ته صحابه زید ابن محمد وی او د در ترو پلار په د پسې ګرځیدا چا ورته الته دی نو چراله بیجی دا خو زمنګ زوی دا غي صحیح ده کنه بوزي ته خو منه کوم نه خو ها یو خبره به کچری دی په خوخزي زبو ته سنوم او کده نزي نو تاسو به مجبوره کوي نه خپلار ورته ګوره بچې زستا پلار ما تر ورته ګوره زستا پترې ما امور دي داسې پلان کې هغه اشعار بیا تفاسیر ذکر کړی څنګه دی خوخه ده دوی هر څه پرې خودې شم خو محمد مصطفی نشم پرې خودې وایي به حساب لوی قرباني ده کنه توبه وباسه ای صحابه وسکړي صحابه هغه کړي چې به ته ونه کی کول خو لوی خبره تی سوچ هم نشي کولی سوچ هم نشي چې څنګه دا وي نبی علیہ السلام دا زما زوی دی صحابو ته ابن محمد بیا نبی علیہ السلام خپل ترور وا دا غي لور زینب رضی الله تعالی عنها تلای وغوښته دا الله تقسیمه جوړخ برابر نه راته دې براتو یا رسول الله زمنګ نه جوړي نبی علیہ السلام گزاره مقصد داو کچره دې پریدي نو یو خو زما ترور به دغه شي چې ولی ما ته وینا کړوا او دویم پاغه باندې به داغ د طلاق راشي خو بهرحال الله خو رسم ماتاو او یا ساته رسم چې ماتای د کور نه به ماتای دا نه چې ته د بار نه لګیای د کور نه به شروع کوي الله د دې رسم جاهلیت دا رسم چې کومو دای په پیغمبر مات حضرت زید هغه پرې خوله الله حکم رالو زینب سره به نکاح کوي نبی علیہ السلام چې نکاح کو مشرکین او منافقین او ډولګي غاړه تواچو الله دانګور سره نکاح کو الله دانګور سره نکاح کو الله دا وکړو الله دا وکړو ها الله کریم آیاتونه راړي څه شي ها زوی هغه چې د سړی نه پیدای مور هغه چې داغه نه پیدای ستا په خله باندې چې کوم خبرې دا زاوې کیږي نه او نن سبا داله وړي زیاته ده ای پلان کې ولګي د خپل خور لای زوی ورک پلان کې ولګي ضرور لای زوی ورک نو چلو ور دې کا رومبني حق دی ولداو چې دغه ماشوم 2 کاله پيو حق دی هغه خو لازمی خبره چاله جوړ کو دغه خدا حق نشي ادا کولې پي نشته نو لازمی خبره ده ډبي پي بوله ورکی یا بوله د غوا پي ورکی نو کله ډبو پي ورکی نو د ډبي بچي دی کله غوا پي ورکی نو د غوا بچي دی نو د ډبي بچی نو د غوا بچی نو ته به د خېته مو ساتي دا ټول د ډبو بچیان دي د غوا یا د ډبو رومبه حق دی داو دویم چې دې غټیږي چې کله معاملہ د شناختی کارت راشي نو بیا به څنګه چل کوي په ولدیت کې بوله څوک لیکي ځان دا خو دروغ دی د پاکستان په قانون کې هم جرم دی او کنه ته پروا نشي پاکستان دی د فقیرانو ټوپۍ د دومره نو درو خودي کنه درو خودي پردیس وي ته وای زما زوی دی سوچ خو کوه کنه دکې ګاڼې خبرې راځي خو خلک دی پلان کې لور کو خدای ته وګوره دا چې ټوکر اغستې ده سره ته د الله نه زیات په د مهربانۍ که الله چې نه ورکوي څه حکمت دی الله جنکۍ ورکولی چې هلکان نشي ورکولی یا الله د دې هلک نور وروڼو له اولاد ورکوي د دې جنۍ نورو خویندو له ورکوي ولې دې هلک له دې جنۍ له نشي ورکولی په دې کې به څه حکمت وي خو په هغې ته پوهېږي نه نو دا ځان نه یو کټوی سره جوړ کړلی بس ما وبخه ته بخې ته دا توړي دا څه ټوکه ده که دا د دې ځای ټوکړه ده ښه دومره غونې مکان وی دا ما ته د الله په نامه وبخه وي زه مړه دماغ خراب د الله په نو د دې ځای ټوکړه څنګه بخې وروره دال مې کچ کالا ہے چل شاته میراث ته دی چېرې دې خوا به راشي ما ته پته دی سړه خدای رسول ته وګوره زه دې په ټوله رامیتوب پوهېږم چل دې میراث ته جوړ کړلی صفا ووایه چې دی له مې ورکړه بس د ده زوی دی ما وله ورکړه یو دې رور راځه ښه ونه کړو خو هسې ستا دی د خرزو خو بس هغه لبه ده چل دی روان دی نو که څه ویره وي دا مولیان داسې دا مولیان دا ګوره دا مسلماني ده دا دی غېږه خالي وه ستا پیټۍ خالي وه نو د هغه به غېږه ډکه شي ستا به پیټۍ ورو ډکېږي به نو الله دې رحم وکړي نو ونه دا الله وایي چې نه کېږي زامن نه کېږي دا د پردي زامن ستا زامن نشي کېدی سړی نشي کېدی
دا یا ساته. نو ځکه ایزې وي ذالکم دا ویناګان ستاسو د خلو ستاسو دي. دا ستاسو د خلو ویناګانې. او دا بعض یو نیم پکې الله دې رحم وکړي زموږ په دې تور سرو کې دا زما د خدای لپاره رور دی. نو د خدای لپاره رور شو دا ولې نور د خدای لپاره دشمنان دي که دا خو قرآن کې مونږ ته انما المؤمنون اخوه احادیث د رسول الله موجود دی چې ټول رونه خو پرده خپل په میز کې شته. پرده شته. پیغمبر کور والا زما ستا میندې دي داسې میندې چې د هغې په موروالي کې چې څوک شک کوي نو په قرآن کې شک دی خو د هغې نه باوجود د پردې خپل حکم دی. زمونږ هغه وي نه دا ما خدای لپاره مې ورته خور ویلي نو ولې دا نور دی دشمنان دي که او د خدای لپاره مې ورته رور ویل دي ولې دا نور دشمنان دي که. او زمونږ هغه دیني رونه توبه وباسه پوخا به دا پلیتې ډېره وه دا مې د دیني رور دی. نو اختر وله به هم بیړه جوړه د ده حیثیت خو د وکیل دی هغه د نکاح حده پورې دی. نکاح وشو خبره ختمه که نه که نه ټول عمر به الله دې رحم وکړي نو څه پلیتي وه نو. اوس خو شکر الحمدلله د دین ډېر دغه وکړو تبلیغ په وجه باندې کور کور ته ورسېد. اوس ورو شعور راځي. اوس چې دیني رور جوړوي نو خپل له کورنۍ نه څوک جوړوي بار پوخا به د بار نه جوړول اخوا دې خوا به یې راونو دا هغه بیا بیا هغه بانډو تی پلان کې هغه دیني رور هغه به ورتله اخترله ولې هغه یې د الی آخر ګل به بیا وروستو ته وویل صحیح ده. ذالکم دا ویناګان استاسو د خلو دي والله یقول الحق یعنی والله یقول قول الحق الله وی وینا حق وهو او دا الله بیان لار سما. نو بیا به دوی سره څنګه چلو کو دا شناختی کار به د چا په نوم جوړو قرآن د هغې جواب کوي ادعوهم رابلی دوی لآبائهم په داسې نومونو سره چې منصوب وي پلارانو د دوی ته او د پلانکي زویه او فلانکي زویه ادعوهم راغواړئ دوی رابلی دوی لآبائهم داسې نومونو سره چې هغه د دوی پلارانو ته منصوب وي. نو خبره ختمه شوه که نه شناختی کارډ بوله د پلار په نوم جوړی پلاره پلار یو دی ته به وله پکې خپل نوم لیکي دا ولې خیر دی که. نو ځکه ایزې وایي ادعوهم رابلی دوی لآبائهم په داسې نومونو چې منصوب وي پلارانو د دوی ته او دا ډېره د انصاف خبره ده عند الله په نزد د الله باندې په نزد د الله باندې دا ډېره د انصاف خبره ده چې د چا بچی دی ته هغه د نوم باندې هغه یادوه بل چا په نوم مه یادوه. اوس که ته وایې چې یاره مالی نوم نه راځي د پلاره پته نشته مونږ خو د ایدي نه راوستی په لاره کې اکسیډنټ شوی وه څوک یې نوم ما راچوت که نو ما ته څه پته ده چې پلار نوم یې څه دی. نو قرآن وایي فإن لم تعلمو پس که نه پیژنئ تاسو پلاران د دوی فإخوانکم پس رونه دي ستاسو په دین کې او ملګري ستاسو دي و موالیکم معنا ملګري ستاسو دي یا آزاد کړی ستاسو دي خو دا ملګري لفظ زیات بهتر دی. ملګري ستاسو بیا ورته ایرورا سرور دی ای مرګریا داسې ورته ووایه که نوم یې دلله بیا ورته دا ووایه ستا رور دی ستا ملګری دی. ولیسا اوس یو سوال او صحابو یاره مونږ خو اوسه پورې زید ته ابن محمد وي تا به څنګه چل کېږي نو الله کریم دا غي جواب راولېګو ولئس علیکم او نشته دې پتا سو باندې ګنا فیما پاغ سکی چې خطا شوي تاسو به پاغي باندې ولکن لیکن اغه ګنا دې چې قصو کو زونو تاسو تام مدد معنا چې قصو کو چې د قصتنه نوم اخلي چې پلار نومې د لراځي ته د قصتنه غ نوم پرې دی بل اخلي دا ګنا دی نو ځکه یې وی وکان الله او دی الله غفور الرحیم بخون کې مهربان وس پورې چې سو شو وس دی حکم واورید آینده خیال کوا نو ګوره دا درې مثال ذکر کړه څنګه چې د یو انسان پسینه کې دو زړه نشي جمع کېدی او په یو زړه کې دو متضاد عقیدې نشي جمع کېدی نو داسې یا ساته په دې عالم واحد کې دو خدایان نشي کېدی
څنګه چې یوه زنانه د یو کس ښځه او بیا د دقه کس مور نشي کېدی نو دقه شانتې په دې عالم واحد کې ستا په وینا باندې دوه خدایان څوک نشي کېدی څنګه چې ستا د خولې رابللی شوي زوی چې دی حقیقي زوی نشي کېدی نو داسې چې ته دې نورو ته رامدد شوی دا حقیقي معبود نشي کېدی حقیقي الہ نشي کېدی النبیو صحابه ته اوس مؤمنانو ته اوس خطاب کوي مسلمانانو پیغمبر رسم د جاهلیت مات که مشرکین منافقین به اوس اعتراضونه کوي پاسئ په ناموس د پیغمبر باندې ننګ وکئ او مرسته وکئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره باقی نو انشاءالله جمعې پرس یو خبره کوم دا چې بره کم نارینه ملګري ناست دي دوی ته په دې کې تورسرې شامل نه دي زمونږ بای عبدالباسط د دوی هلته دیره ده د دیر کالونۍ طرف ته دوی د مخکې نه لګیا چې یاره د اردو درس پکار دی اردو درس پکار دی او یقینا د هغه لپاره د انتظامات کړي دي اراده خو زمونږ نن وه خو د الله د طرف نه حکم به نه نو خبره پاتې شو جمعې ته جمعې پر ورځ به انشاءالله د ماښام مانځه نه وروسته موږ هلته د اردو درس افتتاح کوو تاسو پکې خالي په هغه رومبنۍ ورځ که وروسته بیا خپل اختیار دی لکه الاختیار او په هغه رومبنۍ ورځ باندې تاسو نارینهو ته ویم چې شرکت پکې وکئ افتتاح د قرآن ده او یقینا یو ښه مجلس وي او یقینا دې څه به یو ښه تاثر قایم شي نو دا وینا اصل کې د عبدالباسط د طرف نه ده خو چونکې سپیکر ماته نو هغه ماته زه ته ووایه ماښام مانځه نه وروسته ماسوتن نه وروسته به زموږ دا درسي که نه انشاءالله خو بس خالي افتتاح به کوو جمعې پر ورځ بیا به که څوک راځي چا سره ټایم وي نو منع نه کوو او که نه راځي نو زور پې به نه کوو اب بیا د عبدالباسط به ځای الله رب العزت دې زموږ دا درس په خپل دربار کې قبول و منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زموږ د نیا نیکونو لپاره زموږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره د تمام عالم مسلمانانو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره زمونږ دپاره زمونږ د اهل و عیال دپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت دې ذریعه د نجات ذریعه د خلاصۍ ذریعه د بخانې وګرځوي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي او چې څومره بیماره دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشانه دي الله یې د ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بې اولاده دي زمونږ ګل بای دی درس کې ناست د دوی واره بیماره دی او دوی ته هغوی وینا کړې وه بس زمونږ دعا ده چې الله دې له شفای کامله ورکړي الله دې له صحت کامله ورکړي او چې څومره بې اولاده دي الله یې د ټولو جوړی د اولاد د نعمت نه ډکه کړي چا چې نارینه اولاد نشته الله یې د هغوی جوړی د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چې کوم اولاد والا دي الله یې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي او چې کم کم ګناهونو کې موږ مبتلا یو یا په موږ کې چې کم کم ګناهونه موجود دي الله ته معلوم دي الله د دې درس په وسیله باندې الله ته زموږ نه ګناهونه په حیا پرده کې وباسي الله دا ګناهونو نه زموږ زړه ډک کړي الله موږ نور تباہ کیږو خرابېږو الله موږ ځان نشو بچ کولی تر څو چې ستا مرسته او امداد نه الله موږ سره خپله مرسته او امداد شامل کړه الله موږ دغه ګناهونو نه نور بچ کړه الله د دې درس په وسیله باندې الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړه او خاص کر په وخت په ځن قدم دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساته واخر دعوانا